پی ټی آی فین فالوورز ته مبارک وي. سهیل آفریدي د پی ټی آی د طرف نه د کې پی کې وزیر اعلی منتخب شو چې د کې پی کې وزیر اعلی منتخب کېدو نه پس مولانا فضل الرحمن صاحب او مسلم لیگ نون ملاقات هم کړی دی. په دې عمل باندې تنقید هم کړی دی چې دا پی ټی آی یو غیر آئینی عمل وکړو. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. خو څه ټایم چې سهیل آفریدي د کې پی کې وزیر اعلی منتخب کېدو نو کې پی کې اسمبلی نه چې څومره هم اپوزیشن هغه واک آؤٹ کو د اسمبلی نه اوتل چې پی ټی آی یو غیر آئینی عمل کوي. څه غیر آئینی عمل کوي په هغه هم تفصیلا خبره کو. او مسلم لیگ نون یا نور څومره هم اپوزیشن دي اې د سهیل آفریدي په وزیر اعلی منتخب کېدو باندې ولې دومره شدید ناراضه شوي دي، ولې په دومره غوسه کېږي، د دې شاله وجه څه کېدای شي په هغه هم ډیټیل سره خبره کو. خو تاسو به کمنټ لازمي کوئ چې د تاسو په خیال باندې سهیل آفریدي نه د اپوزیشن ولې دومره غوسه کېږي چې دی ولې د پی ټی آی وزیر اعلی منتخب شو، سهیل آفریدي ولې دی نه مني. آیا دا یو ډیر غټ ایماندار دی یا د کرپټ دی یا دا نور چې کوم اپوزیشن دي د ملک خیرخوا دی او د کرپټ سړی په ملک باندې په کې پی کې باندې مسلط کول نه غواړي، یا دا ډیر ایماندار دی دی نه غواړي چې د پی ټی آی د طرف نه د کې پی کې وزیر اعلی جوړ شي. تاسو خپل رائے ضرور کمنټ کړئ چې ولې دی دومره ناراضه دی، ولې دی دومره خفه دی، ولې دی دومره غوسه دی سهیل آفریدي. د کمنټ په لازمي کوئ. جی نن باقاعده په کې پی کې اسمبلی کې د سېنات د وزیر اعلی منتخب کېدو د پاره چې کوم الیکشن هغه شو چې علي امین ګنداپور تاسو لاندې پته راغو د وزیر اعلی عہدې نه استعفا اغشتلې ده. خو سهیل آفریدي چې نن په الیکشن کې 73 اوټونه پکارو او سهیل آفریدي 90 اوټونه اشتلې دي، 90 اوټونه واغشتل او د کې پی کې وزیر اعلی منتخب شو. کې پی کې وزیر اعلی منتخب کېدو نه پس مولانا فضل الرحمن صاحب او د مسلم لیگ نون چې کوم رهنما دي ای باقاعده ملاقات کړي دی او په دغه ملاقات کې دا خبره کړې ده چې مونږه سهیل آفریدي د کې پی کې وزیر اعلی نه منو، ځکه د په داسې طریقه باندې د کې پی کې وزیر اعلی شو چې هغه یو غیر آئینی طریقه ده. اوس ولې غیر آئینی طریقه ده؟ دی ول غیر آئینی طریقه ځکه وایي چې علي امین ګنداپور کومه استعفا غشتلې و الا تر اوسه پورې اپروف شوی نه ده او تر څو چې د زوړ سابقه لکه مطلب د زوړ کس استعفا نوی قبول شوی نو نوی کس عہده نشي سنبالولې. نو پی ټی آی ول ویلي دي چې فلور خالی دی، وزیر اعلی نشته، وزیر اعلی سلیکټ کول ضروری دي. چې څه ټیم د علي امین ګنداپور استعفا اپروف شو او ما ټیم مونږ الریډي اعلان وکړو زمونږ د طرف سهیل آفریدي د پی ټی آی د طرف نه د کې پی کې وزیر اعلی منتخب شو زمونږ د طرف نه. خو بل طرف نه عمدغه اپوزیشن چې کوم دی دای په دې خبره باندې تنقید کوي او سپیشلی په سهیل آفریدي باندې. لکه ما پرونه ډیر رهنما مې وکتل چې هغه په سهیل آفریدي باندې تنقید کوي چې دا سړی د پی ټی آی طرف نه د کې پی کې وزیر اعلی نه سلیکټ کول پکار، نو ولې نه سلیکټ کول پکار؟ تاسو دې حواله سره سره تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.